أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنا لكم مثل الوالد لولده أعلمكم إذا آتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها وأمر بثلاثة أحجار ونهى عن الروس والرمة ونهى أن يستطيب الرجل بيمينه رواه ابن ماجة والدارمي. دا حدیث او ورسرا مخکې رسته احادیث چې موږ کوم لوستو یا وایو په دې احادیثو کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وینا او داغه د طرز عمل په وجه باندې د اودس د کولو نرستا د اودس د ماتولو آداب بیانېږي. آداب نو دا حدیث حضرت ابو هریره نقل کوي رضی الله تعالی عنہ دے فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته داسې ویلي و چې زه ستاسو د پلار په شان یم څنګه چې پلار خپل بچی ته مختلفې طریقې او آداب ښیي دغه شانې زه هم تاسو ته د آدابو د ښودو خواري کوم او پلار په دې باندې ځان ستړی نه ګڼي چې ګنې دا به د هره خبره بچي ته ښیم نو دقه شانې زما هم دا کار دی چې زه ستاسو د پوهه کولو دپاره هر ادب چې دی نو تاسو ته ښول غواړم. انما بېشکه انا زه لکم ستاسو دپاره مثل الوالد د پلار په شان یم لولده چې هغه د خپل بچي دپاره څه کوي. اعلمکم زه تاسو له تعلیم در کوم د پلار په شان تعلیم در کوم پوهه کوم. نو په هغې کې کمې خبرې راته وکړې وایي دا یې راته وویل چې اذا اتیتم الغائط اذا کله چې اتیتم راشئ تاسو الغائط یعنی د ډکو مچادو دپاره او ډکې مچادې کوئ نو فلا تستقبلوا مخ به نه کوئ القبلة قبلې ته قبلې نه به مخ واړوئ د قبلې نه به مخ واړوئ ولا تستدبروها او مور ته شا کوئ مه قبلې ته مخ کوئ دا د اودس په ټیم کې قبلې ته مخ کول دا د قبلې بې ادبي ده. ولا تستدبروها او مور ته شا کوئ ځکه چې شا کول ورته هم دا د هغې بې ادبي ده. نو یو ادب یې راته دا وښو نو دا په کار دی چې موږ هم خپلو بچو ته خپلو کشرانو ته په خپلو کورونو کې دا خبره ورته ښیو. دا په دې باندې یوازې نه کېږي چې ګنې مولوي صاحب په تقریر کې وویل او یو خبره ختمه شوه یا پلار وایي ما بچو ته 20 ځل وویل خو هغه آرامیانې نه کوي. نه دا چې کله هغه متیادې کوي چې اودس ماتوي ډکه اودس ماتوي او ته وایي نه چې د داسې وکړو نو رایې وله بچیا دې طرف ته مخ مه کوه ته دې طرف ته خو موږ په مانځه کې مخ کوو دا خو زموږ قبله ده او قبلې ته مخ کول ګناه ده. نو لا تستقبلوا القبلة قبلې ته مخ هم مه کوئ ولا تستدبروها مور ته شا کوئ. یو یې راته دا وښوده. دویم یې راته دا وښوده چې وامر او حکم یې راته وکړو بثلاثة احجار د 3 کاڼو حکم یې راته وکړو. د 3 کاڼو 3 کاڼو څه مطلب یعنی دا چې کله اودس مات کې ډکې مې چا دی تشې مې چا دی نو ځان به په دې باندې ښه پاک کې په کاڼو باندې لوټه ده که کاڼی دی که
ټایلټ پیپر دی هر څه شی چې دی خو چې ته پاکې ځان نو 3 ځل ځان وچ کړه 3 ځل ځان پاک کړه 3 ځل چې ځان پاک کې نو په دې باندې به مکمل پاک شي نو موږ ته پیغمبر علیه السلام دا حکم وکړو چې د استنجا په طور باندې 3 کاڼي استعمالوي موږ خلک خو اوس اوبه استعمالوي په اوبو باندې دومره صفایي نه کېږي څومره چې په کاڼي او په لوټو باندې کېږي نو په دې وجه باندې په هغه دور کې او په دې دور کې هم چونکې هلته د لوټو د کاڼو رواج ډېر زیات دی په هوارو ځمکو کې زموږ په مردان پېښور او پنجاب په دې علاقو باندې هم د دې رواج ډېر زیات دی او کم زغه خلک چې دی دا مالی طور مضبوطی نو هغې کاغذ ټیشو پیپر چې دی نو دغه د ټایلټ پیپر ځان سره ساتي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته ووایي چې 3 کاڼي به د اودس وچولو دپاره د ځان پاکولو دپاره استعمالوي چې ښه پاکي هم راشي او مخکې هر څه چې اوس ساینس دا ثابته کړه چې دا د تشو متیازو دارې یا د ډکو متیازو دغه چې دي د نشانات دا چې د بدن په کوم ځای باندې لګي نو هغې ته ډېر نقصان رسوي نو په دې وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت هغه زموږ استادو دپاره دا ښودلی چې د دغې دارو نه به ځان ساتئ د دغې ډکو مچازو د نشاناتو نه به ځان ساتئ نو د هغې نه ځان ساتل ممکن دي هله چې سړی په کاڼو باندې ځان ښه پاک کړي یا په اوبو باندې ځان ښه پاک کړي درېمې راته دا وښوه چې ونها موږ یې منع کړو عن الروس والرمة روس وی غشانو ته د غوا ګړو بیزو دغه ته براز ته ونها موږ یې منع کړو عن الروس چې په غشانو به ځان نه پاکوي او په خپله ګندګي ده اگر که هغه اوس وچ دي نو چې ته ځان سره ولګې نو بیا به لاندې شي نو دا مه وایه چې وچ څیز دی وچ نه دی دا ستا دپاره بیرته غم دی نو ونها عن الروس منع یې کړو موږ د روس نه یعنې د غشانو د استعمال نه په اودس وچولو کې والرمتې او د زوړ هډوکي نه زوړ هډوکي په دې وجه ونه وایه چې ګنې نوي هډوکي باندې کوئ خیر دی په زوړ باندې مه کوئ مطلب هډوکی چې زوړ هم شي نو هغه خاوره غوندې چې جوړه شي خو چې تا ته پته ولګي چې دا هډوکی دی نو په زوړ هډوکي باندې به اودس نه وچې ولې ځکه چې روس خو ګنده دی او رمه چې دی نو وروسته بل حدیث کې راځي چې دا هډوکی چې دی عظام دا چې دی نو دا د تاسو وروڼه چې کوم دي پیریان په هغې باندې په دې باندې د هغې خوراک یې د پاسه یعنې دا د څنګه چې زمونږ د خوراک مختلف قسمونه دي دا د هغې په خوراک کې راځي نو د رمه باندې د عزت په طور د احترام په طور او په روس باندې د هغې د ګندګۍ د وجې نه او درېمې راته دا خبره وښوه چې ونها منع یې کړو موږ ان یستطیب الرجل بیمینه چې سړی استنجا کې ځان مږي په څه باندې په ښی لاس باندې په ښی لاس باندې به ځان نه مږي ځان به نه پاکوي په ښی لاس باندې رواه ابن ماجه ته دا حدیث ابن ماجه نقل کړی دی دارمی نقل کړی دی او حضرت عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې کانت ید رسول الله صلی الله علیه وسلم الیمنا لطهوره وطعامه کانت وہ ید رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسول الله صلی الله علیه وسلم لاس الیمنا خی لطهوره وطعامه د ځان پاکولو دپاره او د خوراک دپاره ښی لاس د دې دپاره دی چې ځان پې پاک کړي ځان ته پې اوبه راواچي او یا پې خوراک وکړي نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ښی لاس به د دې دپاره استعمالېدو ویده الیسرا لخلائه وما کان من اذن او د هغه کین لاس به استعمالېدو څه دپاره لخلائه د اودسماتي دپاره وما کان من اذن او چې سس خواله په بدن باندې د هغې د لرې کولو دپاره نو ښی لاس د خوراک څښاک او د ځان د پاکولو دپاره د اوبو راچېلو دپاره استعمالوي او ګسي لاس چې دی نو دا تاسو هم د ځان د پاکولو دپاره د ګندګو نه دا استعمالوي د دې په ذریعې باندې به دا پیدا وشي چې ښی لاس به د پاکو کارونو دپاره استعمال شي او کین لاس به د ګندګو د پاکولو دپاره استعمال شي نو دواړه به د یو بل څه خلط ملط نه شي نو دا هغه نفسیاتي حربه ده چې د دې په ذریعې باندې انسان چې دی نو هغه د سټارټ نه د آغاز نه د پاک کارونو سره او د څښاک کارونو سره
د هغې د پیژندنې او د هغې کې د تمیز کولو سره عادت شي. الله تعالی دې د عمل کولو توفیق موږ ټولو راکړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.